بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پرون د صرف او پیریډ غستلو په صرفو کې زمونږ قوانین چې دغه اختتام ته رسیدلی او کې د شی ابواب لک شانتي واخلو بس صرف زمونږ اختتام ته الحمدلله ورسېدو او چونکې دا یو ریویژن په دې وجه سره مونږ په ډیر زیات زر تیر شو کنه چونکې دا یو پر اسمبلی شو او دا ریویژن خلک لک زر وي زمونږ سره ټیم هم چونکې کم او ډیر زیات نو الحمدلله نحو زمونږ صرف چې دغه اختتام ته ورسېدل نحو هم زمونږ یو څو کلاسونه دي کې بس دا به ان شاء الله جمعې ته مونږ را ختمو نو دا نحو چې دی مونږ د اسم پنځم تقسیم چې په اعتبار د عامل او د غیر عامل سره دی هغه مونږ کړو نو مونږ ویلو چې د اسم دوه قسمونه دي یو د عامل بل د غیر عامل اسم عامل هغه ته وي چې هغه باقاعده عمل کوي لکه څنګه چې فعل عمل کوي فاعل رفع ور کوي مفعول نصب ور کوي خیال دی دغه شانتي بعضی اسماء هم داسې دي چې باقاعده عمل کوي فاعل رفع ور کوي مفعول نصب ور کوي نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو 10 اسماء عامله دي چې هغه باقاعده عمل کوي او هغه 10 اسماء عامله مونږ ویلي اوس راځو مونږ چې د اسم دغه 15 تقسیمونه هغه ختم شو اوس مونږ توابع ته راځو توابع څه ته وایي توابع गोरे दिल तमली के लिए ताबे होता है जिस सबब से जो इराब पहले लफ्ज पर हो उसी सबब से वही इराब दूसरे लफ्ज पर भी हो यानी गोरे द तवाबे ताल्लुक द इसम सर देखा नोई द ताबे मतलब दादे ताबे असल के हुई ताबेदारी को उनकी था नो मतलब दादे दादे چې د ताबेदारी کې د خپل ما قبل اسم یعنی ما قبل اسم باندې چې کم اعراب د کم وجه نه راغلي دي نو په هغه ته مطبوع ویل کی په مطبوع باندې چې کم اعراب د کم وجه نه راغلی دی نو په تابع باندې هم هغه اعراب د هغه وجه نه برازي هم د هغه وجه نه صحیح شو لګي روسو په تفصیل باندې موږ پوه شو دغه توابع زموږ سره 15 دي یو د صفت نو د دې مضبوطه سوی موصوف وي یو د تاکید د دې مضبوطه مؤکد وي یو د بدل د دې مضبوطه مبدل منه وي یو د عطف بالحرف د دې مضبوطه مبین وي او یو د عطف بیان نو د دې مضبوطه معطوف علی ویل کیږي صحیح شو لګي په دې کې اولانې زموږ سره اسم دی دا اولانې قسم زموږ سره چې دغه صفت ته نو ګورې صفت ته تابع ویل کیږي او موصوف ته مطبوع ویل کیږي بیا صفت څه ته ویل کیږي صفت هر هغه تابع ته ویل کیږي چې هغه د موصوف او خواله یا بدواله ذکر کوي لکه د خواله مثال دا ګورې ښه الصراط المستقیم वो ऐसा रास्ता जो सीधा हो نو ګوره دی المستقیم د چا صفت کړی دی د الصراط صفت کړی دی کنه او د بدی مثال لکه زه تاسو وایم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لکه دا دی نه مونږه دا د موصوف په تعریف کې خیر د خپل راضی نو اوس ګوره ورته د موصوف صفت یو پہچان خدا هم دی کنه چې دی عموما مانو مونږه داسې کوو ایسا راستہ جو کہ مستقیم ہے ایسا راستہ जो कि मुस्तकीम है उसको दा मुरक्कब इजाफी होने दो कि ऐसा वाला माना नहीं राते مثلا صراط المستقیم वो कना नो بیا بچले نو موږ داسې مستقیم کار راسته ایسا راسته جو مستقیم هغه لکه زه تاسو وې مکنه چې حاسوب طلحه حاسوب یا حاسوب ویسن خیالوم کړه د اویس کا لپټاپ اویس کا کمپیوټر نو دا اوس موږ کوم موضوع وایو الکه تورګه کې دي چې دا موصوف صفتی نو ایسا اغانداز سے بوزو نو گورو ایسا کمپیوٹر جو کہ اویس کا ہے نو انہیں دا خصوصا موصوف صفت والا معنی پہ پورا پیٹ نہ راضی نو صفا دا دینا پتہ لگی دا موصوف صفت ندی بلکہ مرکب اضافی دی بل دا موصوف صفت تاسو گورئی دا مضاف مضاف الیه زکم ندی چې په موصوف باندې الف لام نشی راتللی په مضاف باندې او دلته خو باقاعده په دې باندې الف لام راغلی دی نو پته ولګی چې دا موصوف صفت ندی اوس موصوف ستوي موصوف هغه ته چې دا صفت بیانېږي کو خاص صفت بیانېږي او کو بد صفت بیانېږي لکه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم دا الرحمن اولنې صفت ته او الرحیم دیم صفت ته د چا تعریف کړي د لفظ الله تعریف کړي او سچای او د اچای بیان کړي دا کنه ها بد صفت مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو تاسو ګوره دا الرجیم چې د شیطان تعریف کړي خو بد تعریف کړي د بد صفت بیان کړي خیالم کړي نو لہذا دې تصویر کیږي دیت چې دینو دا هم موصوف دی یعنی دا موصوف ته خود د غیبت بیان شوی دی دا موصوف ته خود د تعریف بیان شوی دی صحیح دی وسو خبره دا سده چې موصوف صفت په خپل منځ کې په لسو سيزونو کې موافقت ضروری دی ها لسو سيزونو کې لکه ګورئ یو دا چې دوانه بیان معرفي دوانه بیان نکری
خیال هم کړی دی. دو شو، دواړه به یا مذکر وي دواړه به یا مؤنث وي. څلور شو، دواړه به یا مفرد وي دواړه به یا تثنیه وي دواړه به یا جمع وي. نو وشو، دواړه به یا مرفوع وي دواړه به یا منصوب وي او دواړه به یا مجرور وي. خیال هم کړی دی که نه؟ نو اوس تاسو وګورئ د معرفې نکرې نه یو راولئ، صحیح شوله، د مذکر مؤنث نه یو راولئ، دو شو، او د مفرد تثنیه جمع نه یو راولئ، درې شو، او مرفوع منصوب مجرور نه یو راواخلئ، څلور شو. نو په دې څلورو څیزونو کې د دې موافقت ضروري وي، په څلورو څیزونو کې. صحیح شوله دي؟ چپړې دا دي په دې څلورو څیزونو کې د دې موافقت چې دی هغه لازم دی. ښه دي؟ څلورو څیزونو کې موافقت ضرور. لکه ګورئ ښه به تاسو دا ووایم د اهدنا الصراط المستقیم. نو ګوره الصراط المستقیم ته تاسو وګورئ، الصراط موصوف دی او المستقیم صفت دی. تاسو وګورئ ورته معرفه نکره کې دواړه څه دي؟ معرفه دي. مذکر مؤنث کې دواړه څه دي؟ مذکر دي. مفرد تثنیه جمع کې دواړه څه دي؟ مفرد دي. او مرفوع منصوب مجرور کې دواړه څه دي؟ منصوب دي. خیال هم کړی دی؟ نو دا لس څیزونه چې په دې کې په څلورو څیزونو کې په یو وخت د دوی اشتراک ضروري دی. صحیح شوله دي؟ دغه اولنې تابع زموږ سره ختم شو. دویم تابع زموږ سره چې دی نو هغه تاکید دی. صحیح شوله دي؟ اوس ګوره ورته تاسو ما ویلي چې د تاکید ته تابع ویل کېږي او د دې چې کوم مطبوع دی نو هغې ته مؤکد ویل کېږي. د دې مطبوع ته څه ویل کېږي؟ مؤکد ویل کېږي. او ګورئ ښه مطبوع به همیشه مخکې وي او تابع به ورپسې وي، ځکه تابعداري ته وي. نو تابعداري چې څوک چې د چا کوي، زوی د پلار تابعداري کوي، خو زوی د روس رواني کلک وایي پلانکي پسې ځه. خیال هم کړی دی؟ نو پلانکي پسې ځه خو دې ته روس رواني هغه ته مخکې رواني که نه؟ نو دغه شان د مطبوع به مخکې رواني او تابع به ورپسې وي. صحیح دی؟ اوس د تاکید تعریف څه دی؟ وایي تاکید هر هغه تابع دی چې هغه د مطبوع حالت پخی. د مطبوع چې کوم حالت دی سټیټس دی که نه هغه پخی. اوس په دوه اعتبارو سره به دا پخی. یا به چې دی د نسبت په اعتبار سره، یعنی مطلب په دې کې دننه یو نسبت پروت دی، لکه پلانکي د پلانکي زوی دی نو د پلانکي نسبت پلانکي ته د زویوالي والا شوی دی. نو یا به هغه نسبت والا چې کوم دغه دی د حالت دی هغه به یا مضبوطی، یا به د شمول افرادو هغه حالت چې دی هغه به مضبوطی. مطلب دا چې په دې کې څومره افراد شامل دي. صحیح شوله؟ اوس دا تاکید نه دی، تاکید د دې دپاره چې دا سامع نه بالکل شک شوبه د هغه د ذهن نه وځي او دا خبره د مخې ته بالکل پخه شي او دی پکې د شک شوبې والا څه خبره د په ذهن کې رانه شي. اوس ګوره تاسو ما ویلي د نسبت د پخولو مطلب دا دی چې مسند چې دی نو دا به مسند الیه پوښ کړي. لکه ګوره ښځه تاسو دا یم زیدون قایمون، دا اوس وګوره نو زیدون مبتدا دی او مبتدا مسند الیه وي که نه؟ نو دا مسند الیه مکرر راوړی شو، لهذا دلته مسند الیه مؤکد شو. خیال هم کړی دی؟ او که ته قایمون مؤکد کول غواړې او داسې زیدون قایمون زید کړه هی ہے، یعنی مطلب دا چې ناس نه دی ملاس نه دی بلکې دی ولاړ دی. نو ته تاکید د کې په دې قایمون سره، نو قایمون ته دوه پیلې راوړو. او که نو ته په دې سره د مسند الیه مؤکد کې نو ته بیا دا مسند الیه چې دی نو دا مکرر راوړه. صحیح شولی دي؟ اوس دا اینې مونږ دا وایو که نه چې د دویم زید چې دی اولنی زید د اولني زید دپاره ولاړه مؤکد کړله. ګورئ د دې ولاړې نسبت زید طرف ته شوی دی که نه؟ زیدون قایمون څوک ولاړ دی؟ زید ولاړ دی. نو د ولاړې نسبت زید ته شوی دی. اوس د اولني د دویم زید نه دی، دا اولنی زید مؤکد کو، یعنی مطلب د دې زید نسبت چې ولاړې ته شوی دی نو هغه مؤکد کړله. او د شمول افراد مطلب دا دی چې دا تاکید نه دی، دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا مؤکد ټولو افرادو ته شامل دی، دا لږو ته شامل نه دی. لکه ګورئ ښه جاءني القوم كلهم، ما ته ټول قوم، ما ته قوم راغی. اوس هلکه قوم لږ راغی او څو کسان راغله خو ټول په ټوله رالل، نو وایي کلهم ما ته هغه ټول په ټوله قوم چې دی راغی. نو د کلهم وګوره دی د القوم تاکید بیان کو که نه؟ صحیح شولی دي؟ اوس د تاکید یو څو قسمونه دي، هغه صرف دو دي، یو دی تاکید لفظي بل دی تاکید معنوي. ګوره دی د دې لفظ نه پته لګي. تاکید لفظي چې هغه صرف په لفظو کې تاکید فایده ورکي، او تاکید معنوي چې هغه په معنی کې د تاکید فایده ورکي، یعنی مطلب دا چې د هغې دپاره خاصه مخصوص الفاظ دي چې هغه کله راشي نو دغه په تاکید باندې دلالت کوي. اوس تاکید لفظي څه ته ویل کېږي؟ د کم لفظ چې ستا تاکید مقصود دی هغه لفظ ته مؤکد راوړه. لکه ګوره د دې جاني زیدون، د زیدون تاکید ته مقصود دی نو دا مکرر راوړه، جاء زیدون.
او کو د فعل تاکید څه مقصود دی نو فعل مکرر راوړل لکه ګوره ضرب زیدون دی ته د ضرب تاکید کې نو ضرب زیدون وایا او کو د حرف تاکید څه مقصود لکه ان زیدن قائمون دی نو د ان تاکید څه مقصود دی بس ان مکرر راوړل ان زیدن قائمون دا تاکید لفظي مثال شو تاکید معنوي متصل یا خصوصي الفاظ دي چې پاغي سره تاکید مقصود یو هغه 8 دي نفس عین کلا کلتا کل اجمع اکتو ابتو اب سودا 8 دي صحیح شو لګي په دې سره تاکید کیږي لکه زه دایم چې ما ته زید راغی خو زید یوازې راغی زید راغ خو صرف یوازې صرف هغه راغی نو په دې کې اوس چې دی نو زما تاکید مقصود دی نو زه یم چې جاءنی زید نفسه یا جاءنی زید عینه صحیح شو لکه نه ها زما سره دوه کسان دي او زه یم چې رالل مال هغه دوه کسان رالل خیالم کړی دی نو جاءنی کلاهما مال عقد دوانه کسان رالل خیالم کړی دی عقد دوانه نو په دې سره تاکید مقصود وي کل اجمع اکتو په دې ټولو سره تاکید مقصود وي صحیح شو لکه ګوره قرآن مجید کې دي نه کنه فسجد الملائکه كلهم خیالم کړی دی فسجد الملائکه ملائکو سجده وکړه اوس آیا ملائکو ټول په ټوله سجده وکړه کو نو لګو پکې وکړه نو تاکید راوړو په كلهم سره په دې کل لفظ سره تاکید راوړو په کل سره خیالم کړی دی چې ټول په ټوله وکړه ها الکه نو په جمع سره وکړه اوس دا نور موقت کوي چې ټول په ټوله په یو ځای باندې وکړه د جمع په حالت کې نورال له اجمعون فسجد الملائکه كلهم اجمعون تمام کے تمام ملائک نے سجدہ کیا خیالم دی نو په دغه سره تاکید مقصود دی دریم قسم چې دی هغه زموږ سره بدل دی اوس په دې کې تابع ته بدل او یو مضبوطه مبدل منه اوس بدل ستوي بدل اصل کې واسطه ویل کیږي ها او په اصطلاح کې بدل هغه تابع ته ویل کیږي چې هغه مقصود بالنسبت وي مقصود بالنسبت مطلب دا دی کنه چې د کم حکم نسبت تا مضبوطه کړی دی د کم حکم نسبت تا مضبوطه کړی دی نو مقصود زما دغه مطبوع نه دی بلکې تابع مې دی مقصود زما دغه مطبوع نه دی بلکې څه شی دی تابع مې دی هغه چې کوم حکم تا کړی دی لکه زه به تاسو د هغې مثال دا ووایم چې دغه یو څو چونکې قسمونه دي زه به تاسو یو مثال دا ووایم چې مثلا جاءنی زید اخوک میرے پاس زید آیا یعنی تمہارا بھائی گورے خواہ پر بدل مبدل منہ کے بدا یعنی والا معنی صحیح کی جانی زیدن میرے پاس زید آ گیا اخوکت یعنی تمہارا بھائی نو استاسو خیالو کئی دا تمہارا بھائی نه دے زما مقصود خو پکې لکه زید خو ډیر شي دي کنه ولکه غستا رور مته مراد دي نو استاسو وګورئ دی زیدون طرف ته چې د جاء کم نسبت شوی دی نو دا اصل کې اخوکته شوی دی یعنی د دې مطلب دا دی خدا زیدون تلری کې کنه د دې په ځای باندې اخو کولګي نو جمله بستا بالکل صحیح راځي د مبدل منه د بدل مطلب دا دی چونکه بدل ایواز ته وي کنه د مبدل منه په ایواز کې راغلی راغی په ځای کې راغلی لکه تاسو ګورئ ته د جاءنی زیدون دی کنه ته د دې په ځای باندې اخو کوکا ذکر کا او جاءنی اخوکا معنی بالکل صحیح کیږي کنه خیالم کړی دی نو دې ته بدل مبدل منه وي او په ترجمه کې بیان لفظ راځي اوس تاسو خیال وکړئ د دې دوانو اعراب یو دی کنه د تابع او مضبوط دوانو اعراب یو نو ګوره زیدون مرفوع دی او اخوک هم څه دی مرفوع دی اوس د دې بدل چې دی 15 قسمونه دي یو ته بدل الکل بل ته بدل البعض او بل ته بدل الاحتمال ویل کیږي بدل الکل بدل البعض بدل الاحتمال او 4 نمبر دی بدل الغلط بدل الکل څه ته ویل کیږي دې ته ویل کیږي چې دا بدل د مبدل منه مکمل مصداقي یعنی مطلب دا چې مبدل منه او بدل هو به بالکل یو وي صحیح شولا لکه ګوره زید او اخوک جانی زید او اخوک نو چې کم زید دی خو هغه اخوک دی کنه چې کم اخوک دی نو هغه زید دی نو د دوانو مصداق یو دی یعنی د دوانو نه یو فرد مراد دی بدل البعض دې ته ویل کیږي چې دا بدل د مبدل منه د مصداق کل نه وي بلکې جزء لکه ګوره ضرب زید رأسه زید مارا گیا یعنی اس کا سر مارا گیا دا سر والے شنو اس وګور ورته دا رأسه مبدل منه دی کنه دا د زیدون دا رأسه بدل دی دا د زیدون مبدل منه نه جز دی کنه دا دغه جز دی کنه یعنی د پورا زید یو جز دی سر جز دی کلم دی بدل الاحتمال څه ته ویل کی چې بدل د مبدل منه سره تعلق وي دا د دې مصداق نه وي بلکې د دې سره تعلق وي لکه ګور رسول الله زید منصوبه زید چینا گیا یعنی اس کے کپڑے چینے گئے داغه کپڑے راخ کله شولې نو څو ګوره د دې کپڑے چې کم دی د دې د زید سره تعلق دی ځکه دا غوښتي دي کنه
د دې سره تا بدل الغلط څه ته ویل کیږي چې هغه د غلطۍ نه پس ویلې شي سړی یو غلطي کوي بیا د هغې د تدارک په تور باندې بدل الغلط راوړي لکه ګوره یو سړی وایي مررت برجل حمار زه په خر باندې په سړي باندې نه په خر باندې تېر شو مینه مونږ داسې وایو که نه هلکه طلحه راغی نه اویس راغی نو یعنې دې نه دې ته څه ویلی کېږي بدل الغلط دې ته ویلی کېږي صحیح شوله دي نو دا د زموږ سره د بدل قسم شو د بدل مکمل تفصیل شو څلورم نمبر تابع زموږ سره عطف بالحرف دی څه شی دی عطف بالحرف دی زموږ سره څلورم په دې کې تابع ته مطبوع ویلی کېږي او تابع ته چې دی نو معطوف ویلی کېږي او مطبوع ته معطوف علیه ویلی کېږي نه معطوف علیه لکه جاءني زید وعمر جاءني زید وعمر نو اوس ګوره ورته دا د واو نه پس دا معطوف دی او د واو نه مخکې معطوف علیه دی د واو نه پس ته معطوف ځکه ویلی کېږي معطوف ته ویلی کېږي معنی ده مایل او معطوف علیه چې هغه ته مایله کېږي نو چونکې دا معطوف علیه ته مایله کېږي په اعراب کې که نه یعنې د معطوف علیه چې کوم اعراب دی نو هغه د معطوف هم دی لکه دا اوس ګوره جاءني زید وعمر میرے پاس زید بھی آ گیا اور عمر بھی آ گیا نو زید ته چې د کم مجیعت یعنی د راتللو نسبت شوی دی هغه نسبت عمرون ته هم شوی دی که نه نو دې ته بالحرف وایي او حروف عاطفه مونږه چې دی نو هغه ویلي دي او دی واو ثم فا دا حروف عاطفه موږ څه ناڅه ویلي هم دي او دا به د حروفو بحث کې به انشاءالله به تفصیل را هم شي صحیح دی جی پنځم نمبر قسم زموږ سره چې دی نو هغه عطف بیان دی عطف بیان څه ته ویلی کېږي ګوره په دې کې تابع ته عطف بیان ویلی کېږي او مطبوع ته مبین ویلی کېږي تاسو ما په ابتدا کې ویلي اوس عطف بیان څه ته ویلی کېږي عطف بیان هغه ته ویلی کېږي چې هغه د مطبوع وضاحت کوي د مطبوع وضاحت کوي نو یاره دا صفت هم د موصوف وضاحت کوي که نه خیال هم کړی دی که نه خیال هم دی نو اوس دا به څه پته لګي چې دا موصوف دی او که دا مطبوع دی نو وایي لیکن صفت کی طرح اس کے معنی پر دلالت نہ کرے صفت خدا غي په معنی باندې واقع د دلالت کوي خدا عطف بیان چې دی دا به د مطبوع په معنی باندې دلالت نه کوي نه به دلالت نه کوي او عموما دا عطف بیان او مبین دا په عالم او په کنیت کې وي په عالم او په کنیت کې وي اوس چې په دې کې کم یو مشهور وي کنه هغه به عطف بیان وي کم چې مشهور وي هغه به تابع وي یعنی عطف بیان وي لکه د بعضې عالم مشهور وي او د بعضې کنیت مشهور وي لکه زه به تاسو دا ووایم چې د عالم د مشهورېدلو مثال دوی ورکړی دی اقسم بالله ابو حفص عمرو نو ګوره د عمر رضی الله عنه عالم چې دی هغه عمر دی او کنیت د هغوی ابو حفص دی خو د هغوی ابو حفص مشهور دی که عمر مشهور دی عمر مشهور دی نو لحاظ عطف بیان دلته عمر راوړلی شوی دی خیال هم کړی دی او د کنیت د مشهورېدلو مثال داسې قضا یعقوب ابو یوسف یعقوب یعنی ابو یوسف رحمه الله نے فیصلہ صادق فرمایا دی چونکہ قاضی مو کنه امام ابو یوسف سے تاسو ګورئ دا امام ابو یوسف سے نه د اصل نوم خو عالم د یعقوب د ابو یوسف د کنیت ته خو چونکہ ابو یوسف مشهور دی نو په دې وجه سره دا عطف بیان جوړ شوی دی صحیح شو لګي لہذا دا اسانه خبره دا چې مبین او عطف بیان نه دی دا په عالم او په کنیت کې استعمالي کله چې عالم او کنیت راغلی نو په هغې کې چې کوم مشهور دی نو د هغې نه عطف بیان جوړ کړو د دې بل نه مبین جوړ کا صحیح شو لګي دا زموږ سره چې دی نو زما نن چونکې طبیعت لږ شانتې سیټ نه دی نو په دې وجه سره زه ورته مختصرا دا ووایم چې د اسم مکمل بحث ختم شو ګورئ ښه موږ ابتدا کې دا ویلو چې د کلمې درې قسمونه دي یو اسم دی یو فعل دی یو حرف دی چې موږ اسم هم زده کړو او فعل هم زده کړو او حرف هم زده کړو لکه چې موږ نحو زده کړله نو موږ اوسه پورې اسم زده کړو اوس موږ ته فعل او حرف پاتې دی او دا انتهایي مختصر دی نو انشاءالله په دې باندې موږ اکتفا وکړو سبا له موږ د فعل طرف ته راځو او دا بالکل آسان دی صحیح شو